أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. دا سورة بقرة دویم رکوع ده. د دې سورت په آغاز کې الله تعالی د درې طبقات ذکر کړل. یو د مخلصین مؤمنین وایي، یو خالص کافر او درې منافقین. پرون موږ د مخلصین مؤمنان تذکره وکړه. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بیا په دوا آیاتونو کې د کفارو تذکره وه. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم ولهم عذاب عظيم. نن په دې روح رکوع کې ذکر د منافقین. دا منافقین څوک؟ دا هغه خلک چې په نبی رسول الله سلام باندې ایمان نه ورکړي، او هغه په خپل باندې د نبی رسول الله سلام د برکتیا تعلیم کوي. په دې کې زیات يهود چې مشري د مدینه منورې د یو غټ قبیلې د خزرج قبیلې یو سردار او یو مشر عبد الله بن ابي بن سلول. دا منافقین د زړه د نبی صلی الله علیه وسلم منونکي نه وو، او په خپل باندې د دعوی د نبی صلی الله علیه وسلم د منلو کوي. په هغه ډول چې کوم منافقین نو نبی صلی الله علیه وسلم ته معلوم او بعضو خلکو ته کله کله اندازه ولګي چې هغه د سړي د خبرو نه پته لګي، ولا تعرفنهم في لحن القول. په قرآن کې راځي صحابه او نبی صلی الله علیه وسلم وایي دا منافقین تاسو کله کله د جبې په چالاکۍ کې وګورئ. اوس په سم کې بناسو بار قربانی کی چې آسان قربانی کو هغه کېدل دا چې د سختي په ټیم کې به پټېدو. نو دا پته باندې لګېږي چې آیا دا مخلص مؤمن دی او کدا منافق دی. خو کله کله ول د جبل چالاکۍ نه معلوم شو. علن کې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته معلوم او نبی رسول الله د بعض منافقین نمونه حذیفه بن یمان رضی الله تعالی عنہ ته خولیم چې ګوره دا خلک زما په دې صف کې دا ناس پلان کې او پلان کې دا منافق دی. منافق سمانه کافر دی، خو په خپل باندې د ایمان دعوا کوي. نو نبی رسول الله سلام حذیفه بن یمان رضی الله تعالی عنہ ته دا نمونه خولیم. حذیفه بن یمان رضی الله عنہ ته ولي خولیم. اصل کې هغه د نبی رسول الله رازدار او عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په خپل دور کې د نبی له سلام د وفات نه پس به اکثر صحابه چې د چا جنازه به نو حذیفه بن یمان به کتو چې دا په جنازه کې ولاړ لکنه ده. نو د دینه به خلکو اندازه لګول کده به په نو ولاړ نو پوه شي چې دا سړی ټیک نو دا منافق. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو ځل حذیفه بن یمان رضی الله تعالی عنہ ته وایي زه ستاسو نه یو سوال کوم نن، او هغه دا چې ته ما ته دا ووایه چې نبی رسول الله سلام تا ته د منافقینو کوم نمونه خولي دي، چېرته زمان هم خو په هغې کې نه وي. لکه عمر رضی الله عنه په ځان دومره یېرېده. هغه ویل امیر المؤمنین دا تاسو څنګه خبره کوئ؟ خو دا د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه کمال تقوا وه چې د هغې د وجې نه عمر رضی الله تعالی عنه هغه سره دا ير او خوف
او بهرحال دا نمونه نبی رسول الله ته معلومو د منافقین پیجندلم بعضو صحابو هم پیجندل عمومي اعلان بچا نه کاوه چې په دې نیت باندې چې را کې دي چې الله وته هدایت نصیب ناس خدای بیا هم په صف او نبی رسول الله سلام باوجود د دې چې دې خلکو نبی رسول الله ته ډېر تکالیف رسولي لیکن نبی رسول الله سلام په دې تم باندې چې دیو ته به هدایت نصیب شي او که دیو نه د دیو خاندان ته به نصیب شي که خاندان نه راتلونکي اولاد ته به الله هدایت نصیب په هغه زمانه کې چې کوم منافقین نو هغه ډیر زیات ضرریان دا غي د وجه نبی رسول الله سلام ته ډیر ضرر رسیدل په دې زمانه کې چې څوک چاته منافق وای نو یا ساته چې په هغه معنی کې ګوره منافقین وس نشته لکه که څوک چاته منافق وای نو د عمل په اعتبار سره به منافق لکه نبی رسول الله د منافق علامت دار چې خبره کوي دروغ به وای چې وعده کوي خلاف ورزي به کوي چې امانت وسکیله خیانت به کوي حالانکه په دې خبرو باندې سړی د عمل په اعتبار سره خو منافق دی د عقیده په اعتبار سره نه دی د عقیده په اعتبار سره مسلمان دی دا کارونه د ګناي کبیره خدا او سړی په کافر کیږي نه ولی چې دا هغه زمانه چې کوم منافق نو هغه کافر په هغه زمانه کې چې کوم منافقین نو هغه د عقیده په اعتبار سره منافق او که په دې دور کې یو سړی نه خطا کیږي دروغ وایي وعده خلاف ورزي کوي امانت کی خیانت کوي نو دا د عمل په اعتبار سره منافق دی د عقیده په اعتبار سره نه دی مطلب دې د کافر نشي ویل بس دا یو ګناي کبیره کې مبتلا دی او وجه دا غیدار چې وس د ایمان د پټولو څه ضرورت هم نشته اسلام خو واضح دی کسو کې قبلې خو خوشاله وي قبول کیو کني قبلې چا باندې پابندي نشته خاصات دي ګرځي دنیا کافر ګرځي ډېرم پکې ګرځي خو په هغه دور کې به د نبی رسول الله سلام د روح داب نه خلک یریدل د منافقینو په دوه غاړې والے ام به د نبی رسول الله سره ناسو وې دام پته نه لګي کې دی شي په دې ټول عربو باندې د مشري راشي چې زمونږ ته هم په کې سره سمېلاو شي او الته به دا کافر سره تعلقات ساتل چې کې دی شي دا کافر خدای مکه نعوذ بالله نبی رسول الله د شکست ورکې نو زړه هغه سره هم تعلقات بحالي نو دا غاړه به مواله وا غاړه به مواله نو قران وې مذبذبین بین ذلک لا اله الا ولا اله الا ومیانس کی متردد دی په شک کې دي نه دې طرف ته دی نه هغه طرف ته وہی دورنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا سراسر موم جا یا سنگ ہو جا وہی دورنگی پرې ده بس په یو رنگ شه یا خصم موم شموم نرم او یا خصم سنگ شه چې خلکو ته پته ولګي دا نرم دی او که سخت به ولګي اوس د مکی چې کم خلک وګوره دا خالص کافر منافقت پکې نه ابو جهل کافر او خصم کافر تر د اخر وخت پورې کافر او د نبی رسول الله سلام سره خص کله دشمنی و نو د مکی خلک دا خالص کافر منافقت پکې نه دا منافقت د مدینه کې مدینه والا کې مدینه ته چې نبی رسول الله راغی دلته ولې منافقت زیات دلته اصل کې يهودو دا چالاکی د زورنګي د يهودو ته معلومه او بل چاته نور عام عرب د ویل لري خلک که دوستی وسکه سم دوستی رسکه که دشمنی وسکه سم دشمنی رسکه نو د نبی رسول الله چې کوم د مکی خلک ودرېدل په ایمان کې خصب وته ودرېدل عمر رضی الله عنه ته ولاړو سم وته ولاړو ابو بکر رضی الله عنه ته ولاړو قسم وته ولاړو خو چې کومه مقابله کیو نو ابو بیا په سم مقابله کړي ابو جهل خو سم د ویل لري کافرو عتبه د ویل لري کافرو خدا د يهودو کې د دورنګي ډېر و او چې مدینه ته نبی رسول الله سلام تشریف راوړو نو د مدینه د يهودو دا سوچو چې کده ته مشری میلاو شي او موږ مخالفت وکړو نو بیا خو زمونږ تاوان دی زمونږ ضرر دی او که سباله د عربو ته د نورو خلکو ته مشری میلاو شي نو بیا هم د کلک مرګستیا نشو کوله نو اذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم چې د مؤمنانو سره میلاو شو زموږ تاسو مرګري او چې هلته بلاړو وینا نه وای مونږه چې هغه سټوکی کولې نور اصل تاسو مرګري نو د دې منافقینو ضرر زیات دی دیو جن د دې تذکرې په ډېرو الفاظو کې کړی و سوال دا پیدا کیږي چې نبی رسول الله سلام دا منافقین پیژندل نو چې نور کفار ته دوه خبرې وي په عربو کې
یا ایمان راوړه او یا جزیره عرب پرېده او زه تخته. نو نور کافرانو په باره کې دغه دوه خبرې وي، یا به ایمان نه وړي یا به جزیره عرب پرېده او زیبه. نو دې منافقینو ته نبی رسول الله سلام دا خبره ولې نه کوله چې یا ایمان نه وړي او یا جزیره عرب پرېده. لکه مطلب نبی رسول الله سلام دا منافقین ولې نه قتلول چې د عام کافرانو سره جهاد کوو، نو د دې منافقینو سره ولې جهاد نه کوو؟ دا غي جواب دا دی چې په هغه زمانه کې د نبی رسول الله فراست داو چې په یو وخت کې به زیات محاذونه ځان ته نه کولاوه. د نبی رسول الله تدبر باندې چې وس خلک په پی ایچ ډی کوي چې د نبی رسول الله فهم او فراست، د نبی رسول الله فیصله، د نبی رسول الله حکمت عملی په دې باندې وس خلک چې کوم نه نو دا غي تحقیقات کوي چې وا د عجیب لانکې فیصله دومره عجیب فیصله لکه مکه والا سره چې څو پورې د نبی رسول الله دښمنی و، هغه پورې نبی رسول الله د سره نه بهر خپل دعوت نه لبار کړي. صرف هغه خلکو ته به دعوت ورکاو چې کوم مکه ته حج د پاره راتلو. نبی رسول الله بهر چاته پیغامات نه دی لګي، خو چې کله نبی رسول الله مدینه ته لاړو نو چې مدینه ته تشریف ویوړو نو د مدینه والا سره د مخ کې نه ماحول برابر. یو کال کې وسره ملاقات وکړو، په دویم کې وکړو، په دریم کې چې وسره ملاقات وکړو، بیا د پیغمبري 14 کالو نبی رسول الله سلام بیا خپل معلمین ولېګل مدینه ته، نو ماحول د مخ کې نه سازګارو نبی رسول الله تعالی. بیا چې نبی رسول الله په مدینه کې وو نو د بیرونی دنیا سره نبی رسول الله سلام مقابله نه کړی. نبی رسول الله صرف او صرف د مکه والا سره روابط، کله بدر جنگو د مکه والا سره، ورپسې کال کې احد د مکه والا سره، بل میدان نبی رسول الله ځان ته نه کولاو کړ. او خوښه چې څومره يهودي قبایل آبادو نبی رسول الله سلام داغه سره موحده وکړي د جنگ بندي. نو ګور ځان ته ماحول آسان غیر چاپیره يهودي داغه سره د جنگ بندي موحده وکړي. او په حال مقابله سره د مکه والا کفار سره روانه ده. خو چې کله د نبی رسول الله سلام بدر مو شو، احد مو شو، خندق مو شو او نبی رسول الله سلام عمره لراتلو نو په اقا موقع باندې د کافرانو سره صلح وشو. د شپږم کال نو چې څنګه صلح وشوه بس نبی رسول الله سلام اوس د تمام دشمنانو نه وزګار شو، مکه والا نه وزګار شو. دلته چې کوم يهودو نو هغه يهود الله تعالی د موحدو د خلاف ورزي له وجې نه مدینې نه لګیلی ټول، نو مدینه صفا ده او د مکه والا سره موحده وشوه. نو نبی رسول الله سلام پورا دنیا ته اسلامی خطوط باچاهانو ته ولېږل. نو کسرا ته په دغه ټیم کې خطر لګل، نجاشی ته په دغه ټیم کې، نور چې حبشه ته، نور بحرین چې څومره باچاهان دي هغه ټول ته د اسلام دعوت اله ورکو چې کله د مکه والا سره جنگ بندي وشو. نو نبی رسول الله سلام په یو وخت کې ځان ته ډیر محاذونه نه کولا وهل. نو چې بیرونی دنیا ته دعوت ورکو نو هرقل د روم بادشاہ مقابله ته تیار شو. یو قسم د تبوک جنگ دغه سره شوه، موته جنگ د عیسایانو سره شوه، داسې د ایران والا د نبی رسول الله د خط به حرمتي وکړه. وس بیرونی دنیا د نبی رسول الله سره په مقابله ده. نو چې نبی رسول الله ماته ګوروس د منافقینو د نو وجل وجر تخین چې نبی رسول الله د بیرونی دنیا سره په مقابله ده، نو البته په خپل لار کوڅه کې په خپل چم محله کې ولی په منافق باندې سور اوچتای. دا خو ځان ته دویم محاذ کلا وهل. وز د نبی رسول الله مقابله ده د عالمی دنیا سره، نو چې ستاسو عالمی دنیا سره مقابله نو ته د خپل لارې کوڅې د چم گاوند د تربور د خوري جنگونه او اختلافات دا به تپریلي. نو نبی رسول الله سلام ځکه منافقینو باندې سور نه اوچتا ولا چې نبی رسول الله مقابله د ټولي دنیا سره و. یو دیمه خبره دا و چې ټیک د منافقینو کافرو لیکن په نوم باندې مسلمانان، نو بیا به عربو دا پروپاګاندا کوله چې دې نبی رسول الله مرګري کیږي ځکه د خپل مرګري وځي. هغه پلان کې په جمعات کې کېناستو هغه قتل کړي، حالانکه چاته به سبب ته به منافق وي. نو د دې پروپاګاندا نه د بچ کېدو لپاره نبی رسول الله منافق نه دی وجلی. او دریم نمبر نبی رسول الله منافقین ځکه نه وجل چې دا تمه و چې کېدې شي ایمان وته نصیب شي. زه تاسو ته یو مثال د منافقینو چې کوم غټ سردار دی عبد الله ابن ابي ابن سلول نومه دی. مدینه کې دوه قبیله آبادی دي، د يهودو ځان لري د عربو. دا چې د مدینه دوه قبیله وي، اوس او خزرج. نو دا هغه قبیله دي چې کوم نسلن عرب دي.
ذاتی اصلا او خاندانی عرب دي نو هغه اوس او خزرج. دا بنو قریظه او بنو نذیر او بنو قینقاع چې په مدینه کې آباد دا يهود دي، يهود عرب نه دي، دا غیر عرب دا راغلي دلته آباد شي. نو دا نسلن عرب چې دي نو د دې دوه قبیلې وي، یو اوس یو خزرج. د اوس قبیلې د سردار نو مصعب ابن معاذ رضی الله عنه رستو یو جلیل القدر صحابي جوړ شو، او د خزرج د قبیلې صدر مشر چې ونه هغه سعد ابن عباده رضی الله عنه. د دوه قبیلو په خپل منځ کې مشوره کړې و چې یو مشر د یوې قبیلې دی، یو د بل. د دې دوه مشرانو د بره یو مشترکه سربراه بل جوړو، او اقا فیصله د دې عبد الله ابن ابي په باره کې کړو چې د یوې قبیلې مشر سعد ابن معاذ دی، د بلې قبیلې مشر سعد ابن عباده دی. نو د دې دوه د بره یو بل هټ پکار دی مشر مشترکه چې د مدینه فیصله کوي. نو دا غي لپاره د منافقینو د سردار عبد الله ابن ابي د انتخاب کړ. نو اوس ان قریب دته د دې دوه قبیلو د سرداري پګړې ورپسره کې پتولې کېده، او په دې کې نبی رسول الله والسلام اعلان وشو چې الله یو نبی پیدا کړی دی، هغه به مدینه ته هجرت کوي. نو چې نبی رسول الله والسلام څنګه مدینه ته راغی نو دغه پګړې تخ نسلاړ. ولی چې اوس او خزرج د عبد الله ابن ابي په سرداري څه کوي، هغه ته اوس د دوه جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاو شو. نو اوس او د خزرج قبيله خپل مشر چې دین هغه بیا نبی رسول الله تسلیم کو. نو د دې سړي په ځل کې دقه بغض چې د نبی رسول الله دراتلو د وجنه زمانه د دوه قبيلو د سرداري هغه پګړې چې لنو هغه زمانه ضایع شو. نو دقه خناسیه د په ذهن کې پروت. نو دی وجنه د نبی رسول الله سره دومره بغض عداوت چې د نبی رسول الله د بیبي د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها په باره کې غلط تهمت ولګاو چې نبی رسول الله ته زمانه څومره تکلیف رسي چې ورسي. او بیا په مختلفو صورتونو کې تاسو د منافقینو احوال لذین ان شاء الله تفصیل کې برازي. د نبی رسول الله ته ډېر لوی اذیت ورکړ، خو نبی رسول الله والسلام سورې توبه کې براشي. نبی رسول الله والسلام دته هیڅ قسم سند ویلي تر دې پوري چې د مړ شو نو د زوی راغی، زوی مخلص صحابي، او هغه نبی رسول الله ته وی چې زما پلار په جنازه ودرېږي. حالانکه نبی رسول الله ته پته و چې د زما سره څه کوي، د څومره سازشونه کړي. هغه چې مونږ قرآن وایو نو قرآن دې به د دې منافقینو سازشونه ذکر کړي دي. نو ان شاء الله به بیا مخې ته راځي، چونکه دا د منافقینو په باره کې اولنې سبق دی. نو دی وجه مونږه تفصیل سره می بیان. نو دا چې کله مړ شو نو نبی رسول الله والسلام پسې زوی راغی، زوی مخلص، هغه عبد الله صحابه مت عبد الله مخلص وای. دا عبد الله دی چې دا مخلص عبد الله دی، پلار عبد الله لیکن هغه مخلص نه، هغه منافق. نبی رسول الله لاړو د په جنازه ودرېد، او بیا ورته وی چې یاره دی د کفن د لپاره تاسو خپل کمیس مبارک راکړئ. نبی رسول الله دی منافق لا د زوی په فرمایش باندې د کفن د لپاره خپل کمیس مبارک امر او جنازه ولا وکړه. آینده د لپاره آیت نازل شو، ولا تصلي على احد مات منهم ابدا على قبره. قرآن نازل شو، نبی رسول الله د آینده لپاره به د دې قسمه کسانو په قبر باندې نه به جنازه کې او نه به په قبر ودرېږي. دا پابندی شو. او نور استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم. کله د چې منافق لپاره نبی رسول الله ته کته استغفار وي او کوونه وي او مړه او یا ذل ور استغفار وي، الله نه معاف کوي سره. نو چې زه نه معاف کوم نو ستاره استغفار او د دعا د ویلو فائدہ څه شو؟ ټیک شو. بیا علماء دا وایي چې نبی رسول الله باندې خدایاتون نازل شروع شو د جنازې باندې دنه ودرېدو، خو د مخکې نه چې نبی رسول الله ته معلومو بیا یې د خېګړه ولې وکړ. و یو دی وجنه چې دا کمیس یې ځکه ورکو چې د نبی رسول الله سره حضرت عباس رضی الله عنه په قیدیانو کې راغلو، نو دا هغه سره په جنگ کې چې دا کمیس خط ورک شوی. نو دی عبد الله ابن ابي د نبی رسول الله سره چې په جنگي عجیب خبره ده چې وراره دې طرف ته او ترې په جنگي قیدیانو کې راغلو، د کافرو په صف کې. عباس وروسته به مسلمان شو، خو اول د کافرانو سره راغلو نو گرفتار شو. نو نبی رسول الله والسلام د تر کمیس نو دی عبد الله ابن ابي
خپل کمیس د نبی اسلام تر عباس رضی الله عنه ورکړو نو دا د نبی اسلام سره خېګړه و نو نبی اسلام په مړی باندې داغه د خېګړې بدل په دنیا کې ورکو چې آخرت ته صفات نشي زګه ور خپل کمیس ور دویم نبی رسول الله سلام د دې زوی لحاظ وسات او دریم چې د کم د فار د عنوان ما شروع کړي چې نبی رسول الله منافقین ته زکه څه نه ویل چې نبی رسول الله غوښته چې په دې نسل او په خاندان کې الله څوک مخلصین پیدا کړي او یا دیو ته الله تعالی د توبې توفیق نصیب کړي نو معارف القرآن کې مفتی شفیع صاحب رحمه الله روایت را نقل کړي چې په کوم ورځ نبی رسول الله د منافقینو د سردار په جنازه کې شریک شو په هغه ورځ باندې د خزرج قبیله 1000 منافقین توبه وستو سي مخلصین مسلمان دغه ورځ په انتظارونه دي زبتا ته ردیو منافقین کرتوت خیم او د نبی اسلام د صبر او استقامت زکه خو صحابه وي د دې سینې نه به د आवाज راکول کا یو کټوي کې چې وبخوت کیږي د کړه راکې نو په دې سینې کې ډېر استقامت او صبر پروت ورنه د نبی رسول الله سپایان خو د یوې اشارې په انتظار چې وایي اشاره کړې وي زه ته به رسول نو بهرحال د دې منافقینو سره نبی رسول الله ډېر زیات صبر کړی نو په دې یو رکوع کې دغه منافقینو تذکرہ ده اوس به صرف تاسو دا یو خبره کوم نو په دې آیاتونو باندې بیا مونږ پوه شو هغه دا چې دوه قسمه منافقین یو هغه منافقو چې د اول ورځې نه اراده دا و چې موږ مسلمانان نه خپ اکلا کوي نیو مسلمانان خو چې د خیر ورځې په انتظار باندې باسي د نبی رسول الله سره نه ادي ډېر عجیب کار کوي په جنگونو کې نه نو په جنگونو کې به نبی رسول الله ته عذر وکړي یعلین بیوتنا عور کورونم خالی او زما تیارې نشته او یاره چې مونږ اصل کې په جنگ باندې پویګو نه لو نعلم قتال لتبعناکم مړه تاسو جنگ لتلې مونږ برسېلی وي خاصه چې مونږ په جنگ نه پویګو دا څنګه خلک کوي دا چې نه وکړو پاتې نو بیا به انتظار چې مسلمانان توفات حمله وکړه د بډې دیواله ور اخلاص کو علم نکم ما کوم مخ تاسو مرګي غناره مرګي څنګه چللې مطلب به دا جو سره د مال غنیمت کې سره کوي او چې کله به کافرانو ته فتح ملا وشو نو مبارکای له بیا تطلع او ته بل ګور علم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین تاسو ته چې فتح ملا وشو نو څه د وجنه ملا وشو ځکه چې مونږ دی پاتې شو کله نبی رسول الله کوم مرګري وینو خدای لشکر به زیات وګڼي نو مونږ نه د مؤمنان منع کړیو داغه په طاقت کې مونږ کیمرا وستو نو مونږ تاسو سره یو دا ځوان غاړي به وشته نو بهرحال اوس د دې منافقینو دوه قسمونه یو د ابتدا نه منافق او د سر نه پس لکه د ایمان اراده راغلی نه و نو په دې ابتدایي آیاتونو کې دا منافقینو ذکر دی او دویم هغه قسم منافقینو چې هغه به د دې درمیانه شان رائے اختیاروله اتحاد بین الادیان وکاو وای مړ عیسائی ته عیسائی مو وای يهودي ته يهودي مو وای مسلمان مړ بس ټول یو شی یو د سیسه درمیانه دین به جوړول غوښتل او کوشش به دا کاو چې موږ د يهودیت او نصرانیت او مسلمانیت او دې کې د فرق ختمو دا ټول یو شی دی نو کله ټول یو شی ول ځان له پیغمبر الله ولر علیه ځان له کتاب ول نازلو نو هغه د دې دینونو په مابین کې دا کم فرق دی د ختمولو کوشش وکاو دې ته به اصلاح ویلا الله تعالی دغه اصلاح ته فساد وایي دا څه فساد کوي تاسو چې د اسلام اصلي تشخص تا ختم کو خو بیا ختم شو دی خدا مطلب دی کافرو بنداویل نبی علیہ السلام ته کله کله به مستاده خدای عبادت کو کله کله زموږ د بوتانو عبادت کو نو الله تعالی لکم دینکم ولی دین نو دې منافقین ویل مړه دا دینم صحیح دی واغم صحیح دی وی چاته مو وایي د باندې تخنای نو لہذا دا دویم قسم هغه منافقین اوس هغه اول قسم منافقین د تویم هغه دی ومن الناس من يقول آمنا بالله ځنې د خلکو نه اغلی چې وای موږ ایمان نه وړې په الله باندې وبالیوم الاخر او فورز د اخرت باندې وسواو دی آیت ته ګورئ بعض خلک وای موږ په الله باندې فورز د اخرت ایمان نه وړې نو یو سړی وای موږ په الله فورز د اخرت ایمان نه وړې او الله او ما هم مؤمنین در سره نه مؤمن نه هغه وای ته مؤمن یم او الله وای ته مؤمن نه ولی ما تاسو ویلو چې د ایمان راوړو لپاره د دوه خبرو ضرورت نه ده د دریو ده په الله باندې ایمان نه وړم
په ورځ د آخرت ایمان نه وړم او په محمد رسول الله ایمان نه وړم. نو دا دومره ټکولي کلاړیان چې ګوره موږ په الله او په ورځ د آخرت ایمان نه وړو، چې کوم بنیادی خبر او هغه باندې ځان غلې او هغه سو په نبی رسول الله ایمان نه وړو هغه ذکر یې ونه زکه ود الله وای ښا کته ما ته ډیر وې چې په الله ایمان نه وړم او په ورځ د آخرت ایمان نه وړم، خو چې بنیادی کوي خبره مطالبه نه کیږي دا ومنه. نو محمد رسول الله نه منو دو داغه تذکره به ونه کړه ځکه الله و ما هم بمؤمنین دی ایماندار نه دي. نو چې دی ایماندار نه دی بیا مو ایمان نه وړي نو څه کوي؟ ويخادعون الله والذین آمنوا، دوکه ورکه الله لرا او هغه چاله چې ایمان راوړي الله له څوک دوکه نشي ورکولې. خدا په اصل کې یخادعون رسول الله، د الله رسول له دوکه ورکي او یا د الله رسول له دوکه ورکي. خود الله له دوکي ورکول مطلب دا دی چې لکه دوکه خو الله له نشي ورکولې، خو دیو په خپل ذهن کې د څه وجه لکه موږ الله له دوکه ورکو الکه تعالی له څنګه دوکه ورکي. نو یخادعون الله یعنی دوکي ورکي الله له شکل او صورت د دوکي جوړي د څه لکه چې موږ الله له دوکه ورکو او اهل ایمان لا والله وما يخدعون الا انفسهم، دوکي نه ورکي مگر دی خپل ځانونو لا وما يشعرون او حال دار چې دی شعور نه لري نه پوي. ولی دوکي ورکي او ایماندار نه دي شعور نه لري نو دا کار ولی کوي؟ سبب د دې د نفاق فی قلوبهم مرض، د دې په زړونو کې مرض. د مرض نه مراد حسد دی. حسد ما هو تفصیل وکنه چې د ټول نه زیات د منافقینو په زړونو کې حسد. د دې سردار په ځل کې ولی حسد د مشر د ویل زمانه مشری لاړه او يهودو په ځل کې دا حسد چې دا پیغمبري الله تعالی د يهودو د خاندان نه علاوه د قریش خاندان له ولي ورک دا اعزاز زمون د قبيله نه ولي واغس. نو پزلونو کې دقه مرض دی د حسد. نو فزادهم الله مرضا، نو الله ولا په دې مرض کې نور اضافه وکړه. ولې دیو د نبی رسول الله په پیغمبري باندې په حسد کې دي، په خفګان کې دي او الله تعالی ورځ د نبی رسول الله پیغمبري له ترقی ورکړي که زوال ورکړي ترقی. نو الته د نبی رسول الله پیغمبري ته ترقی ملاويږي، دلته د دې مرض ته ترقی ملاويږي. او یا دا فزادهم الله مرض جمله مترزه ده د خیره، دا جمله دعایه د خیره وته وکړي وای د دې په ځلو کې مرض ده نو الله وته خیره وکړي فزادهم الله مرض، الله دې بګی دا مرض نورم زیات دیو کې د الله دا مرض نورم زیات زکا ولهم عذاب الیم. نو په دنیا کې په حسد په ور کې سوځي او په آخرت کې بر دیو لپاره دردناک عذاب په سبب دا چې دیو کم دروغ وای. دروغ وای کنه چې تر علی مومنان چې پاسې بیا وینه مونږ نه. نو دا هغه منافقین ذکر وشو پر درې آیاتونو کې چې دا د اول ورځې نه منافقین وس د هغه منافقین ذکر کوي چې هغه ول يهوديانم سيدي نسوارام سيدي تاسو گزاره کوي. نو په دغه وخت کې خالص ایمان پکارو دا سيدي واغم سيدي دا چل خو نو دا د هغه منافقین تذکرہ کوي. اذا قيل لهم چې کله دې ته ویل شي لا تفسدوا في الارض فزمکه کې فساد مکوي نو دی وای انما نحن مسلمون الکه چا فساد کړي مونږ خو اصلاح راولو مونږ دا مختلف دینونه یو کوو دا مختلف دینونه یو کول ستا کار دی کدا الله کار دی. نو الله فرمایلا انهم هم المفسدون، خبردار دوی فساد کوون کړي ولکن لا يشعرون لیکن دیو شعور نه لري. دقه قبيله ولا تدا چې کوم اصلاح راوستو کوشش وکاو چې دیو ته بچاو ویل چې الکه تاسو کله دلته ناسې کله الته ناسې نو په یو ځای کې ویل نه په یو د نبی رسول الله په مجلس کې کېنه کله د يهودو د مدرسې د بیت المدراس نه راوځي الته مدینه کې د يهودو خپل مدرسه وا بیت المدراس به وته وای. نو کله دا غینه راوځي کله د نصاراو د درونو نه راوځي. نو په یو ځای د سکینه په یو ځای د ایمان نه وړي لکه څنګه چې صحابه راوړل. و اذا قيل لهم امنوا د ایمان نه وړي لکه د مسجد نبوي ولا چې راوړل تاسو غصب او اخره خو ګرځي کله هغه ځای کې ولاړې کله هغه ځای کې ولاړې کله دته تم ټکی بل ته تم ټکی. نو دا کار مکوئ د ایمان نه وړي لکه څنګه چې صحابه راوړل. امنو کما امن الناس، ایمان نه وړي لکه څنګه چې د نور خلکو راوړل. دی ویل خا انؤمن کما امن السفهاء، موږ د ایمان نه وړو لکه دی بیوقوف چې راوړل. نعوذ بالله صحابه ته بیوقوف وي د صحابه په شان ایمان نه وړو. مړاغه په یو پیغمبر پسې ورپسې دی په نبی رسول الله پسې چې سی ویل هغه کوي
موږ خداو په شان بیوقوف نه یو، موږ له خياري موږ د زلار دې سره تعلق ساتو، هر دین والا سره تعلق ساتو کنه. نو الله فرمایل ګوره الله چې کله به خلق له صحابه په شان ایمان نه وړو، دیو صحابه ته بیوقوف ویل، نو الله راولګي دقه منافقین ته بیوقوف ویل. الا انهم هم السفهاء، خبردار دی بیوقوف دي ولكن لا يعلمون، لیکن خپل بیوقوف توب نه دي خبر. وس سوال دا پیدا کیږي، دا یو سوال چې منافق خو دې ته وایي چې داغه منافقت پټي، او چې دیو صحابه ته بیوقوف وایو نو د دې منافقت مختاره شو، نو دا خو منافق نشو ښکارا کافر شو. دسی دا کنه لکه منافق خو دې ته وایي چې داغه کفر پټي، او چې یو سړی په مدینه کې ولاړ له صحابه ته بیوقوف وایي نو د کفر پټ شو ښکارا شو، نو دا بیا څنګه منافقین شو؟ او نو داغه جواب علما دا کوي چې دا خبره به دیو د خپل رشتہ دارانو مسلمانانو په مخ کې کوله. لکه اوس مثلا مشرور مخلص صحابي او کشرور به منافق، نو د مشرور به د کشر ته ویل لکه مکو دا چل مکو دا دورنګي مکو، دسی مسلمان شو دسی ایمان نه ول، لکه زمونږ نور رونو چې راوړي، نو دبر د خپل رشتہ دار په مخ کې ویل مړه دا هو بیوقوف دي، نو خپل منافقت به ښکارا کو خود خپل رشتہ دار مخې ته، نو هغه رشتہ دار خو به بار دنیا کې بیا نه ویل، هغه به پرده راځي. نو لہذا کدیو په بازي ټیم کې د منافقت خبره کړم ده، کله منافقت خبره کړم ده، نو هغه د خپل رشتہ دار یا د دې مسلمان په مخ کې کړي چې هغه د حل نه ښکارا کړي، لیکن الله تعالی هغه حل راښکارو. لیکن دا خبره چا کړی ده؟ نو پاغو چون کې پرده وسم پرته ده، نو دیو جنا هغه منافق پاتې شو. دغه شان د اولنی ګروپ والا بیرته وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا، چې کله دیو ملاقات کې د اهل ایمان سره نوې آمنا من ایمان نه وړي، او واذا خلوا الى شياطينهم، چې کله دوی جدا شي خپل شیطانانو مشرانو ته، نو خپل شیطانانو ته وایي شیطانان د شیطان تم شیطان دیو جنو چې دا سرکشه ده، نو د دې منافقینو چې کوم مشرانو نو هغه ته شیطان دیو جنو جام سرکشه خلک به گمراه کول، نو هغه به ته ویل الکه تاسو خو چې مسلمانانو سره نه نو تاسو سرونه لقوي، نو دی به ته له څه چلې چې مونږ چې دا غو سره ورسره نو مونږ اصل کې ان معکم مونږ ورستاسو مرګري، کافرانو سردارانو ته ویل مونږ تاسو مرګري. پاتې شو د نبی رسول الله په مجلس کې چې سر خوځونو داسې مونږ هغه په ټوټه مسپارې کړ، غپ وسره او کله کله بر دیو د خلیل د منافقت خبره وم خطا، نو دی ویل یاره مونږ مزاق ته مونږ یلعب، یعنی مونږ په لوب ټوکو کې ودا چې مونږ مزاق کا، نو دغه شان دیو ته ویل شو چې تاسو هغه الته څنګه ناشي، مړه مو فاصل تاسو مرګ دا غوسه سره لوب ټوکی کو مزاق تاسو کو غپ پسې لګو. نو الله ولدا دې خبري جواب ورکو، نو اذا خلوا الى شياطينهم ندو ان معكم مختصر انما نحن مستهزئون، مو پاتې هغه په ټوکی کولې. الله ولا جواب ورکو الله يستهزئ بهم، الله باندې په ټوکی وږي ورېګا ور الله د چا سره ټوکی نه کوي، خدا جمله صرف او صرف داغو په جواب کې ویله. نو موږ دا وایو الله یجازي استهزاءهم، الله به ټوکی وږي، مطلب الله به د دې د ټوکو جواب دی ورکړي. او مفسرین د دې یو ډېر عجیب خبره لیکل، هغه دا الله به ورته ټوکی په څنګه طریقه وکړي، دی والله له دوکه ورکړي، الله وی دی ځان له دوکه ورکړي، دی وی موږ د مسلمانانو سره ټوکی کوو، الله وی زړه دی سره ټوکه سره دی وی په خپل منافقت کې خوشاله وساتل، او په خپل منافقت کې خوشاله دي एकदम په مرګ راغی جوړته ونی وشو، نو ټوکه شو کنه شو. وس بوته د خپل غب ګوره چې چاته د خپل غلطۍ احساس ملاو شي د دنیا کې ټول نه کامیاب سره، او چې د غلطۍ احساس د ونه شو هغه غلطۍ کې لاړې نو دا نقصان یو ده. دویم د قیامت ورځ باندې به دیو سره د ټوکی جواب دی چې دیو په دنیا کې د مسلمانانو سره ټوکی کولې، نو آخرت کې به سره الله یو کار وکړي په جهنم کې د جنت طرف ته به دروازه کولاو کی، چې جنت طرف ته دروازه کولاو کی، نو دا منافقین با
او دا کفار چې په دنیا کې استهزاء او ټوکې کولې خنداګانې به کولې نو دیو په دې جهنم کې د جنت طرف ته رامنډي جنت طرف ته رامنډي او رامنډي به وای ها نو د جنت طرف ته رامنډي وي خو چې څنګه راورسي چې څنګه د دروازې ته راورسي الله تعالی بر جهنم دا دروازه بند کی هغه جنت به پناشي او دغه بیرته د جهنم د دروازې نه راغړي بیرته به جهنم ته راوړي نو اته به د نمونه کولاو کې جوړي او چې وټو زل لاړ شي د قزین او بیرته راورغړي دغه په باره کې د شلم دیرشمه سپاره کې دا فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون فنن ورځ باندې به مؤمنان په کافرانو پسې خاندي نو په دغه ورځ باندې به د جنتیانو د الله تعالی دا منظر وخی نو د جهنميانو ته بر جنتیان ښکار شي یدي به منډه وای یاره چې دا موږ ورسو او چې څنګه دروازې ته ورسي الته په دروازه بند شي او دیو چې بیر د جهنم ته راغړي نو جنتیان به څه وخاندي وای دا د استهزاء او د ټوک جواب دی په دنیا کې به دیو په دیو بسته فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون فتختون بنن جنتیان ناسي او د دیو د ټوکو د مشورو داغي جواب وګوري نو په دې نن به مؤمنان خان دیو بجاړي نو دغه خبره چې الله يستهزئ بهم الله به دیو پورې ټوکی وکي مطلب بدل د ټوکو باور کی ويمدهم في طغيانهم او زیاتې دوی لره فی طغیانهم د دیو په سرکشی کې دا تفسیر د ټوکو دی ټوکې دا کدي کنه چې انسان له هغه په سرکشی کې ترقی ورغږي ون سبا له ونی ویش یا مهون چې سرګردان دي د دې منافقینو مثال د هغه سړی دی چې ګوره د یو سړی سره په جیب کې روپۍ ها او دا هغه روپۍ راواغسته او د روپو په بدل کې د سیس واغستو چې هغه څوک په سلورانی زمنالي لکه مطلب په بار په دې ډیران کې مړه چرګ پرته د وغم څخه شوی یو سړی وای زمانه 2 لک روپۍ والا او د چرګ را لراک نو دی د قیمتي مال په بدل کې خاصی واغستو کوانه نو تاسو وایي چې دې سړی په دې تجارت کې ګټه وکړه که نقصان وکړه چې قیمتي سیس تلار او بی قیمته او منحوس او نجس سیس ولا راغی نو الله وی منافقین مثال د هغه تاجرانو دی چې قیمتي سیس وبېلی قیمتي سیس د لاس نه وځي او بی قیمته سیس راوستو نو دیو څه چلو کو دی منافقینو دیو قیمتي ایمان ورکو او بی قیمته منافقت او کوپر غوړه کو ځان ده دیو له پکار و چې دیو ایمان غوړه کړی دی لیکن دیو د دقه هدایت په مقابله کې گمراهی د ځان د پاره غوړه کړه نو تاسو ته چې ما کوم مثال وای دغه مثال وای الله نو ای فما ربحت تجارتهم نو تاسو سوای چې دې تجارت ګټه وکړه هیڅ ګټه ونه کړه چې وسړی روپۍ ورکې او مردار علي نو د دې مثال د دغه کافرانو دی چې دیو هدایت په مقابله کې څه شي خوښ کړ ځان د پاره گمراهی نو پکار دار چې دا هدایت خوښ کړي وي اولئک الذین اشتروا الضلاله دا خلق دي چې غوړه کړه گمراهی بالهدى په مقابله د هدایت کې نو فما ربحت تجارتهم نو نفع ونکړه د دې تجارت وما كانوا مهتدين او ندوی په هدایت باندې دي ندوی په سملار دي اوس د دې رکوع د اخیره پورې د دې دوه مثالونه ورکړي ما خو تاسو چې منافقین دوه قسم یو هغه منافقو چې هغه خالص منافق لکه مطلب داغه اسلام تر سره نه اراده نه نو اولنې مثال داغه ذکر کړي او دویم هغه منافقو چې کله به ورزله مایل چې مالک غنیمت په تقسیم شو کنه او نبی رسول الله بوته درې سلورو خانه والا پر هم دا بګستا شو دا وېسه دا خوشاله شاله دا وړه خپل اسلام دی یار دا وړه خپل دین دی هغه ته ویل بګی تیار صدقې ملوي او دا مزه وته ملوي او چې بل ورځ نبی رسول الله الګ الګ jihad دی ګل تل غواړي به ویل یار دا وړه ګران کار دی دې ته بل چا پلار ټینګ شي نو کله به ځلکه ده او کله به پشا کېدو نو دا غیر لپاره دوه مثال ویل دا اولنې مثال د چا لپاره دا هغه چا لپاره دی چې دا غیر چاپیر د هدایت رانا بل هدایت رانا څوک نبی رسول الله
د نبی رسول الله راتلل مدینه منورې ته د هدایت رڼا و نو د دیو غیر چاپیره د هدایت رڼا بل شو لیکن एकदम اغرانا چې کوم نه غره دیونه ختم شو سمانه دیو د اغرانا نه فائدہ وانه غستا او په تیاره کې پاتې شو د سي تیاره کې پاتې شو چې هم وړاندې دي وم کانه دي وم وړاندې دي ام کانه دي ام ګونګیان دي نو چې یو سړی په یو تیاره کې اور بل استوقد نار اور بل فلما اضاءت ما حوله خو شاد غیر روخانه شي نو چې یو سړی په دغه تور تیاره کې او ځان ترانا بل او دې رڼا تکین له خوشاله شي او بیا एकदम الله تعالی د اغرنا ختم کی اور مرشي او دې په دسي تیاره کې پاتې شي په یو تیاره کې نه په ظلمات په ډیرو تیارو کې شپم دا بارانم دې وریزم دا مطلب په دسي تیارو کې وسړې پاتې شي چې دې اډو سر نستر کې کار نه کوي او لولم شي کونم شي او ګونګیم شي اس خلینه आवाज نه کوي دغه مثال چې یو سړی په ځنګل کې دی په تیاره کې دی رڼا بل کی او شته رڼا کې الله ګوزي او په تیارو کې پاتې شي دغه مثال د دې منافقین دی چې خوا او شاوت الله د هدایت رڼا بل کړی د محمد رسول الله لیکن په دې شته رڼا کې الله تعالی جو په څه کې پرې خورو په تیارو کې په شته رڼا کې په تیارو کې پاتې شو نو مثلهم مثال د دوی کما مثل الذي پشان دا غسړی دی استوقد نار چې بل کړی وو فلما اضاءت ما حوله هر کله چې روخانه شي هر هغه چیز حوله چې د خواو شاتای ذهب الله بنورهم نبوذ الله تعالی د دې وغرنا لرا وترکهم او پری دوی لرا په ظلمات پتیرو کې لا یبصرون چې هیڅ نویني ثم بكم ندوی کانشي بوکمون ګونګیان شي او میو وړاندې شي فهم لا يرجون نو پس دیو نه راګرځي هدایت او حق لاري طرف ته نو دا د هغه منافقینو مثال دی چې په یو ځای الله تعالی د هدایت نه وزګار او دویم مثال الله تعالی د هغه منافقینو ذکر کوي چې کله کله زلوشي جره دی دین ته ورځم خو بیا چې سخت راشي بیا پشاش د دې مثال وي د هغه سړي په شان دی چې په باران کې روان دی یو سړی په باران کې روان دی دا باران پر راوري او پدې کې برېخ هم دی او پدې کې ګړزار هم دی او کصیب من السماء یا پشان د هغه باران والا دی چې باران د اسمان نه راوريږي او پدې باران کې تیاریم دی رعد او دغه شان پدې کې आवाज هم دی تندر هم دی تندرونو आवाज دی وبرق او برېخنام ده او دومره برېخنا ده او دومره سخت تندرونو आवाजونه دي چې د ډېر دغه د لاس دیو د مرګ د یری د وجې نه غوګونو کې ګوتې ورک یو سړی په دې باران کې روان دی او یکاد البرق یخطف ابصارهم او د بجلی دومره تیز ده چې نږدې چې دیو د نظر خراب په دې سخت کې چې دیو د ډېر غلظا د وجې نه په غوګونو کې ګوتې ورکړي چې کله رڼا شي نو روان شي چې کله تیاره شي نو ودرېږي دا مثال د منافقینو څنګه دی دا باران چې پر سړی راوريږي نو د دې مثال د چې د اسمان نو وحي را روانه ده او په دې وحي کې د کفر تیاریم بیان شوی دي په دې کې وعیدون هم دي نو دغه نه تندر مراد ده او په دې کې خوشخبری هم دي نو دغه نه دارانا مراد ده نو چې دې کله خوشخبری اوري نو پرانا کې روانيږي او چې بیا سخت راشي نو بیا ودرېږي او دا وګونو کې چې ګوتې ورکړي دي نو خپل مذهب خپل دین پر خودل د دې ته مرګ کاری نو په دغه وخت کې د وحی نه د وګونو پټ کړي نو د منافقینو مثال دغه باران والا پشان دی چې یو طرف ته د باران کې د ګړزان وګونو پټ کړي نو دغه شان د منافقینو د وحی کې چې کله د دې د مذهب او د دین د بدلولو خبر راځي نو وګونو کې ګوتې ورکړي چې دا خبره وګوره موږ نه وو خو بیا چې کله بری خوشي رڼا شي نو روان شي نو دا به سہولت دی چې سہولت ولا کله راشي نو روان شي خو چې کله دوباره بیا په دین کې سخت راشي تیار شي نو بیا ودرېږي نو دا دغه دویم قسم منافقین مثال لږ کم په تردد کې دي نو او کصیب من السماء یا د دې مثال په شان دا غ باران والا دی چې باران راوريږي د اسمان نه فيه ظلمات چې په دې کې تیاری ورعد او په دې کې ګړزاري تندرونه وبرق او په دې کې بجلی یعنی برېښناي یجعلون اصابعهم ندید يخبل قوتي في اذانهم فخبل غوګونو کې من الصواعق د وجه تندرونه حذر الموت د مرګ د یری د وجنه والله محيط بالكافرين الله راګیرون کې د کافرانو لرا
یکاد البرق یخطف ابصارهم نزدې چې دا برېښنا دا بجلی یخطف ابصارهم ویسی نظرونه دوی کلما اضاء لهم هر کله چې خواو شاروخانه شي د دوی مشو فيه نو دی روان شي پاغي کې و اذا اظلم عليهم چې کله تیار شي په دوی باندې قامون دی ودرېږي نو آیا چې دی ودرېږي او روانيږي نو دیو په دې باندې قادر نه دي چې الله تعالی د دیو د نظر او د غوګونه ارث ختم کی نو اشاره هلاکت طرف ته ده نو منافقینو کله دین طرف ته راځي او کله ځي نو تاسو څه خیال لرئ چې الله تعالی په دې فریدي کلم هلاک هلاکت د باندې راول نو څوک بم بچ کی ولو شاء الله کله غفته لذهب بسمعهم دا کنایه د دیو د هلاکتنا مخامخ بوتلی به د دیو غوګونه وابصارهم د دیو سترګې ان الله على كل شيء قدير بشک الله تعالی پارسیز باندې قدرت لرونکی دی نو په دې ځای کې د درې طبقات ذکر وشو مؤمنان خالص مؤمنان خالص کافران خالص منافقان دین اخو یا ایها الناس اعبدوا اے خلق بندگی اختیار کړئ دا ډیر عجیب تعبیر ګوره الله د مؤمنانو ذکر موک الله د کافرو ذکر موک الله د منافقینو ذکر موک نو اشاره ورکړه چې که یو سړی مسلمان دی نو دې بس کوي نه اعبدو دې په دې بندګۍ کې نورم ترقی وکړي نو اے خلکو نو کدا خلق مؤمنان دي نو اعبدو بندګي وکړي سمانه په دې بندګۍ کې نورم ترقی وکړي نورم ثابت قدمه پاتې شي او کدا پیر خلک ویل په خلکو کې دا کافرانو امرالو نو اے کافرانو ګوره که تاسو یې کافرانو او ما تاسو ذکر په قران کې وکړو هو سم د باندې دروازه د ایمان بنده نه ده نو لہذا که کافران یې نو اعبدوا ربکم د خپل رب بندگی اختیار کړئ شرک پرې د توحید باندې راشه او کدا خلق منافقین دي نو الله منافقین تم دروازه کولا وکړه نو که تاسو منافقین یې نو ام اعبدوا ربکم خپل نفاق پرې او په خالص بندګۍ باندې راشي نو په یا ایها الناس اے خلقو کې چاته خطاب شو درې وړو طبقاتو ته مؤمنانو ته وایي اعبدو نو پر خپل عبادت باندې استقامت اختیار ترقی وکړي او د دې خلقو نه مراد کافرم دي نو هغه ته شرک پرې او توحید باندې راشي او کله دې نه مراد منافقین نو هغه ته اعبدو ربکم مخلصین شي نو دا دعوت د ایمان دی تمام مخلوقات ته نو پچا باندې دروازه نه ده بنده یا ایها الناس اے خلقو اعبدوا ربکم بندگی کوي د خپل رب کم رب الذي خلقکم هغه چې تاسو پیدا کړی والذین من قبلکم هغه چې تاسو نه مخکې خلق پیدا کړو لعلکم تتقون دې لپاره چې تاسو ویریږئ د الله نه نو عبادت اختیار کړئ چې د الله نه ویریږئ الذي هغه الله جعل لكم الارض فراشا چې ګرځولې د تاسو لپاره ځمکه فرش والسماء بناء او اسمان چت لاندې ځمکه فرش او اسمان د پاسه چت وانزل من السماء ماء او راوري الله تعالی د اسمان نوبو نو فاخرج به من الثمرات نو راوبا چې د وبو په ذریعہ به دما دوبو نو راوبا چې د وبو په ذریعہ باندې من الثمرات د میوجاتنا رزق لكم چې هغه میوجات خوراکي تاسو د لپاره رزق نو چې ګوره پیدا کړی الله تاسو نه مخکې تاسو پلاران پیدا کړی الله دی زمک الله پیدا کړی د لپاره د فرش اسمان د لپاره د چت د اسمان نه وب الله راوري او د زمکې نه رزق او روزي الله راوباسي نو بیا تاسو اعبدوا باندې عمل ولې نه کوئ تاسو خالص بندگی ولې نه اختیار وای نو لهذا فلا تجعلوا لله اندادا نو مگر دوی د الله تعالی سره شریکانان وانتم تعلمون او حال لري چې تاسو کویږئ نو په دې آیت کې دعوت د توحید او ما تاسو ته ویلو چې درې بنیادی عقیدې توحید نو لهذا د درې طبقاتو ذکر یو کو درې وانو ته توحید دعوت ورکړه وس درې وانو طبقاتو ته وای تاسو په دې رسالت کې شک مکوئ مسلمانان خو اصل نه کوي او د کافرانو ته نبی اسلام په پیغمبري کې شک وته داو چې دیو بداویل چې دا قران پیغمبر علی السلام د بل چانه زده کوي اصل کې په مدینه کې یو نصاراو کې یو نصرانی هغه به یادو چې هغه ته د عیسی علی السلام د مذهب علم او د مخکینه د انجیل شریف
نو د خلکو به د مکې د خلکو مکه کې ودا سره نو د مکې والا به د نبی رسول الله یادوي د دقه سړي خواله د شپې دی د کتاب یادوي د قران دا دیو او ډیرو کافرانو به دا ویل لو نشاء لقلنا مثل هذا مړه دا دې چې څنګه قران پېښ کړي نو کومه وګورو موږ هم د سی ویل نو قران کې الله تعالی فرمایي وای اعجمي هو عربي وای ګوره تاسو چې کوم سړی یادوي چې د نبی رسول الله داغه قران یادوي نو خو اعجمي دي او نبی رسول الله عربي دي نو عربي سړی دی او د اعجمي عربي دي دم څه خبره دا څنګه خبره دی ورته مطلب چې لګي یو عربي زموږ د پاکستاني نه عربي دي دا څنګه دي نو لہذا یو خدا خبره تاسو غلطه ده او دوی مداده کدا قران نبی رسول الله د ځان نه جوړ کړی نو فاتو بسوره من مثله تاسو خو عربي تاسو هم فصیح او بلیغي په دې جبه باندې تاسو مهارت شته زي تاسو نران شي تاسو نران شي او تاسو د دقه پشان یو صورت جوړ نو زه تاسو سره دې له وضاحت کوم مزګور دی آیت ته ګورئ نو دا د رسالت بیان شو نو بره د توحید بیان وسته رسالت نو وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ أَوْ كَشَرِيَ تاسو په شک کې مما د هغه قران نه نزلنا على عبدنا چې نازل کړل موږ په خپل بنده باندې نو فاتو بسوره من مثله نور او یو سوره من مثله د قران پشان من مثله د قران پشان اي من مثل محمد یا من مثل القران د قران پشان یا د محمد صلی الله علیه وسلم پشان راوړی او ودعوا شهداءکم او راو غواړي خپل مددګاران خپل خدایان د الله نه ما سیوا ان کنتم صادقین کشری تاسو رښتونی پس خبره کې ان کنتم صادقین فيما قلتم لو نشاء لقلنا مثل هذا کتا سو په دې خبره کې رښتونی چې دا قران کومه غواړو موږ هم د قران ویل شو لیکن تاسو د قران په شان صورت نشي پیش کوله فإن لم تفعلوا کچری تاسو دا کار نشي کوله ولن تفعلوا اينده به مونږ کوي نو چې قران په شان کتاب نشي پیش کوله نو معلومه ده چې دا کتاب نبی رسول الله د چا نه راوړی د الله نو بیا فتقنا ويرګه د جهنم نه نو دا ذکر د باس بعد الموت نو په یو ځای کې درې عقیدې ذکر شي زه تاسو صرف د دې خبرې وضاحت وکم دا د قران د تفسیر ویونکو لپاره ضروری هر پیغمبر له الله تعالی د هغه ماحول او د زمانه مطابق معجزه ورکړي او دغه معجزه ورکړي چې د زمانه خلق په معجزه کې او د زمانه په غریواج کې فرق کوي لکه د موسی علیه السلام په زمانه کې د جادوګری ورټ ریواج نو الله تعالی موسی علیه السلام د کومه معجزه ورکړه نو هغه د سیوله په ظاهر جادو په شان ښکاري ولې دا زماني جادوګرانو بم د لاټۍ نه مار جوړاو د رسۍ نه مار جوړاو موسی عليه السلام ته لاټۍ او په خدای نه بخامار جوړ نو دا غو په مزاج او دا غو په جبه کې به ول معجزه ورکول ځکه چې دوی په پوهې شي چې دا جادو نه بلکې سره معجزه وایي چې په کم دور کې د کم چیز رواجي نو خلک هغه چیز پیژني نو بیا اصلي او نقلي پکې پیژني نو د موسی عليه السلام په زمانه کې د جادوګری رواجو نو جادوګری او معجزه بیا خلکو او پیژني هغه جادوګر په خپل ایمان رانه او موسی عليه السلام باندې ولی چې جادوګر ته پته ولګیدا چې د موسی عليه السلام په مقابله کې موږ لاټې مو ورځولې رسې مو ورځولې فالقوا حبالهم وعصيهم يخيل اليهم من سحرهم انها تسعى هغه رسې او هغه لرګي په حقیقت کې ماران شوی نو قران و يخيل اليهم دیو ته خیال راتو چې دا ماران او دا خماران او موسی علیہ السلام چې لاټي ورغولا نو جادوګر کو په دې پوی دا عام خلکو په نظر باندې و نو عام خلکو په ذهن نظر باندې و هغه ته ماران ښکارېدو لیکن جادوګر ته خو خپل لاټي ښکارېدي جادوګر کو په پوی دا کنه خو چې موسی علیہ السلام په لاټي ورپرې خو دا اغه نه الله تعالی په حقیقت کې خمار جوړ جادوګر ته پته ولګی چې مونږ نظر بندي کړی او دغه خود نظر بندۍ نه بغیر د دې چیز نه خامار جوړ شو نو ځکه فورا موسی علیه السلام مخې ته الله تعالی ته سجده کړو نو په هر زمانه کې الله تعالی هر قوم پیغمبر له داسې معجزه ورکړي چې دا معجزې په هغه زمانه کې صحیح رواجی د څه لپاره چې اصلي او نقلي خلک او پیژني بل تاسو ته دایم چې دا معجزه څه ته وایي معجزه دا په جیم باندې زیر دی معجزه هر هغه کار
چې خلق د دغه په مثل دراوړو نه سکی عجز کی. نبی رسول الله په لاس کې کوم معجزې ښکار شوې دي نو نبی رسول الله دغه معجزو تمام انسانان عاجز کړي دغه بشانکار څوک نشي کولای. نو د موسی علیه السلام په دور کې د سحر چرچا و. نو موسی علیه السلام ته معجزه د استعمالاو شو چې د سحر سره مشابه وکړو سحر نو. نو خلکو ته د معجزې په پیژندو کې څه پیدا کړ؟ اسانی. د عیسی علیه السلام په زمانه کې د طب ډاکټري علاج معالجه د دې چرچا و. هر طبيب به داسې دعوه کوله چې موږ د پلانکې بیماری علاج وکړو دوايي تیار کړ. الله تعالی عیسی علیه السلام له داسې معجزه ورکړه چې د ټول دنیا طبيبانو هغه کار نشو کولای. هغه کار عیسی علیه السلام مړه کړ. ټول دنیا طبيبان ناجم شي مړ نشي ژوندای کولای. مړ نشي ژوندای. او موسی علیه عیسی علیه السلام پر قوم باذن الله مړ وروځي. هغه ته پته ولګیږي چې اوه لکه طبيبانو هغه پوهیدل چې لکه دا علاج دنیوي اسباب سره نشي کېدای. دا خامخته له خدایي قدرت ورکړل شوی. خدایي دا نو ګوره دیو هغه معجزه وپېژنده. ټول دنیا ډاکټران ناجم شي پیدایشي وړون نشي ټیک کول. او موسی علیه السلام له عیسی علیه السلام له پیدایشي وړون نه وستو او بلا سراخ کوسترګي د دینه. دغه شان ابرس بیمار. ابرس عام طور موږ برګې وایو ګوره دا برګې نه لکه برګي کې لکه نیم بدن سپینی نیم توري دسی دې کې به نیم بدن روغ او نیم بس خاشه غوخه به خراب شي. دا به ابرس دی ته وایي. او دغه شان د کینسر په نوم یادې بیماری. عیسی علیه السلام د دغه علاج د چا سره نه و. عیسی علیه السلام په لاس راخو الله تعالی باغ ټیک. نو د هر زمانی په جبه کې الله تعالی غوته د پیغمبر په لاس معجزه ښکارا کړی و چې دا خلق اصل او نقل وپیژني. وسره ش نبی رسول الله نبی رسول الله له الله تعالی یو داسې معجزه ورکړه چې دا هغه معجزې په هغه زمانه کې رواج او هغه فصاحت او بلاغت په لږو الفاظو کې مونږ چې وایو په کوزه کې سمندر بندول. نو دا د هغه زمانه د عربو رواج چې وګدي قصیدې به ویلې او دا غیر لپاره به منصفین ناس په بازارونو کې ظلم جنہ او عکاس دا دوه بازارونو میلې به لګېدې. خلکو به دلته شپې کولې. د ورځې به تجارت او د شپې به شعر او شاعري کېده. نو که تاسو خیال لکه دا سمندر په کوزه کې بندول څه ته وایي؟ لکه مثال کې دور تاسو یو شعر واورئ نو ګوره زموږ د پښتو شعرونه لیکل چې موږ شعر واورو او پوه شو پې نو د سړي د خولې نه بې اختیار خېږي واه لکه ډېر کمال یې کړی. ګوره سمندر یې راوړی په کوزه کې بند کړی. دې ته فصاحت او بلاغت وایي چې یو سړی داسې جمله استعمال کړي چې سړي د خولې نه ورته غیر اختیاري واه وخېږي. نو دا د عربو رواج چې دیو به داسې قصاید لیکل چې دا ټول میله او دا ټول بازار به ورته د شپې ناستو دا واه واه به ورته کوه. واه عجیب کلام دی پیش دې په شان کلام نشته. نو کوم سړی چې د خپلې ژبې ماهري نو موږ د خپلې ژبې شعر او شاعري چې کله اورو نو د خولې نه بې اختیاره د سړي کلام دغه خېږي که نه یو عجیب او خوند هم سړي له ورکوي. اوس مثلا ته د چا نه شعر او شاعري واوري او تا له خوند درکړي نو دا خوند ته محسوسولی خوشي خو چا ته بیانولی نه شي. داسې ده که نه ده؟ لکه تا له یو شعر خوند درکړو ته اوه یاره ډېر زیات خوند یې وکړو. نو چې یو سړی د خوا ته ناست یا تا ته وایي چې څومره خوند یې وکړو ته لږ ما ته بیان کړو ته دا خوند نه شي بیانولی. نو د فصاحت او بلاغت دا محسوسېږي خو په ژبه باندې چا ته نه بیانېږي. دا خبرې ته زه ځکه کوم چې د راروانه آیتونو باندې د پوهېدو لپاره ضروري دي. اوس دا عرب به د دې کلام ته ناست دې کلام ته به ناست او د دیو د خولې نه به دقه شان بې اختیاره آه واه وتو او چې کومه قصیده به په اول نمبر راغله نو هغه به بیا ولیکله او هغې ته به دا اعزاز حاصل و چې د راروان کال د میلې پورې به دا د کعبې په دیوال پسې ځوړنده وه. چې راروان کال به داسې قصیده راغله چې دا تېر شوې قصیده به فیل کړه نو بیا را کوزه کړه هغه به ور وخېجوله. اووه قصیدې داسې وي اووه چې دا چا د کعبې د دیوال نه نه دي راکوزي کړي. دا دقه شان ځوړندې وي
او وسب زمونږ د مدارسو په نصاب کې دا کتاب شامل له سبع معلقه وته د نبی رسول الله د زمانې نه مخکې شعر و شاعري ده خو زموږ په مدارسو کې موجود ده دا مونږ ولې وایو په مدرسو کې دا مونږ صرف دې لپاره وایو چې دې کې د عربو محاورات استعمال شوي نو د قرآن او د حدیث د پوهېدو لپاره نبی رسول الله خو عرب دی نو کله کله یو خبره کې په اشاره کې کړي نو هلکه دې څه مطلب دی لا تکسر القارور هلکه ګوره شیشې ماتې نه کړي وغیره پلان کې دا کنایات نو دې لپاره به د شعر و شاعرۍ دا منظر چې کوم دی نو دا به چې دی نو په دې سره عربي محاورات عربي لغات چې کوم دی نو هغه په دې باندې پېژندېږي ټیک ده نو عربي محاورات او عربي لغات دا د شعر و شاعرۍ نه بغیر نه کی نو په قرآن او د حدیث د عربو په اصطلاحاتو په لغاتو باندې د پوهېدو دپاره هغه ډېر ضروري نو موږ یې وایو په مدارسو د دې وو قصیدو جواب چا نه و کړی خو چې کله قرآن نازل شو نو اوس ګوره رواج د څه دی رواج د فصاحت او د بلاغت د تاسو را څه ووایه که نه د څه رواج دی فصاحت او بلاغت نو الله تعالی پیغمبر علیه السلام لم داسې معجزه ورکړه چې د ټولې دنیا فصیح او بلیغ فعل کړو هغې ته وایي قرآن اوس واوره تاسو په حدیثو کې دا اورېدلي قرآن وایي ومنهم من یستمع الیک بعضې ګوره وایي تا ته پټ پټ غوږ هم ږدي لیکن وجعلنا علی قلوبهم اکنة لیکن الله وایي زړونه مې وله په پردو کې کړي دي نه پوهېږي پې نور غوږ درته ږدي نو پیغمبر علیه السلام چې به بیا کله قرآن وایو نو په دې قرآن کې هغه تلذذ هغه خوند موجود و چې هغه د هغو په شعر و شاعرۍ او په فصاحت او په بلاغت کې بیا نه و او دې عربو مو ته غوږ ایښی و نبی رسول الله چې به تلاوت د عمر رضی الله عنه چې په خپل خور او په اوښي پسې پورته ورننوت او هغو ته د کتاب دا پاڼې پټې کړې طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى هغو له اول سزا ورکړه او بیا وروسته ورته ویل وایي دا تاسو کم سبق وایو لږې راته ووایې نو دی بار اورېدلی نو په زړه کې وله لار کړې وه نو اوس چې موږ څنګه د پښتو ما تاسو ته وي که نه نعت واورو شعر واورو او د هغې فصاحت او بلاغت زموږ په زړه کې لار کړي نو داسې دا عربي قرآن دا د عربو په زړونو کې به دقه شان لار کوله لکه موږ چې په دې خپله ژبه کې چې بعضې کلام واورو زموږ په زړه کې لار وي نو دا مې راته د پښتو مثال لته زه ځکه بار بار کوم اوس دې عربو له به څنګه خوند ورکاو نو ما تاسو چې دا خوند محسوسیږي خو بیانېږي لکه زه تاسو ته یو بل مثال یم بعضې خوند هغه سړی محسوسولی شي خو چاته بیانولی نه شي لکه اوس مثلا د یو سړي ورکوټی بچی دی او هغه ته چې کوم دی نو هغه خبره وکړه وایي کېنه مړه ماشوم په وړه ژبه خپل پلار ته وایي کېنه مړه او داسې نو دله د خپل د بچي د خبره دومره خوند ورکړي چې دی بیا لاره کې خلکو ته وایي ما ته مې بچي وي چې کېنه مړه نو دی پر خپله خبره کې د هغه بچي خوند پیدا کولی شي نه شي پیدا کولی ولې چې هغه خوند د محسوس کړی دی خو چاته بیانولی نه شي دقه شان په دې قرآن په فصاحت او بلاغت کې هغه تلذذ هغه خوند چې هغه به عربو محسوساو خو هغه احساس چاته بیانولی نه شي علماو کوشش کړی د هغې لپاره علوم دا زمونږ په مدارسو کې ویل کېږي علم بیان علم معنی علم بدی دا درې علوم چې دي نو په دې سره د فصاحت او د بلاغت معیارونه موږ معلومو او پنځمه درجه کې زمونږ دا کتاب د مختصر المعانی نو په هغې سره موږ د فصاحت او د بلاغت د اسباب نشاندهي خو کوو لیکن هغه اصلي رنګ او خوند هغه سړی محسوسوي کوم چې صاحب لسان د ژبې والی نو اوس راشه چې دا خلک فصاحت او بلاغت والا دي او د دې قصیدو ته د دې اشعارو ته خلک حش حش حیران کېناسته به هغه خلک نن رالو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژبې نه راوتلي قرآن ته حیران نه کېناست حیرانه ورته کېناست او داسې فصاحت او بلاغت په دې کې بیان شوی دی چې هغو په شعر و شاعرۍ کې نه شو بیانولی نو حیران شو نو ډېر کسان رالو د نبی علیه السلام کلام ته چې دا جادوګري ده او دا د وغه ده خو چې داسې واورېدو ولید ابن مغیره دا چې کله وایي کېناستو خلکو ته ویې یاره دې سړي تاسو ډېر په سوچ کې غورځولي زه اوس نن اخرنۍ فیصله کوم اوس نبی علیه السلام د کعبې نه طرف ته ناست او دیو دې طرف ته ناست دا کسان یې کېنول وایي زه د سره نن دا ټوله قصه ختموم دا خو مشر و د نبی علیه السلام نه په عمر کې مشر و ډېر د قریشو سردار و نو هغو ته ویل تاسو کېنئ وایي زه راځم هغو ته ویل تاسو کېنئ ټول خلک دې طرف ته ناست دي او دې بل طرف ته لاړو نبی علیه السلام خوا ته کېناست نبی علیه السلام ته وایي ګوره ته څه غواړې که مشري غواړې چې مشر دي کو
کمال غواړي چې دا ټول قبایل له مال لا جمع کی او کته چا سره نکاح غواړي نو موږ بدل په خپل خاندان کې لکه بهترین نکاح وکړو وغیرہ څه غواړي نبی رسول الله والسلام ول هیڅ جواب ورنکو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وته د دې صورت تلاوت شروع کو دا په سلیریشته مسیپاره کې دا نوم چې دی نو دا عتبه بن ربیعه حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا اخو عربو او هغه د قرآن په فصاحت او د بلاغت په معیار او په دغه پویده چې نبی رسول الله دا آیاتونه شروع کړو نو په روایتو کې راځي وای د چې دی نو دا پزمکه وتناستو نو د خپل لاسونه د شاته کې خو داسې او د نبی رسول الله د خبرې ته پس د قرآن ته په سوچ کې لاړ او د قرآن معارف او د قرآن هغه فصاحت او بلاغت دغه پزله کې لارې کولې تر دې پورې چې په دې کې مخکې داسې آیاتونه دي چې په هغه آیاتونو کې د پخوانو قومونو د هلاکت تذکیری دي فاما عاد فاستكبروا في الارض بغیر الحق و چې کله د پخوانو قومونو د هلاکت تذکیرو ته نبی رسول الله په دې تلاوت کې راورسید وې د سرانیخ شو او نبی رسول الله والسلام له په خله مبارک لاس کې خو چې چپ بس او زل پاسه روان شو چې روان شو نو چې بیرته راغی نو چې د خلکو ولیدو دا خو د کعبې نه طرف ته ورغلی دی بل پناه ناستو وای چې دا څنګه را مخامخ شو وای په دې مجلس کې ناستو کفار ویل وای د ابو الولید دغه ته وګورئ رنگ ته رنگ بدل دا سړی تل یو شان راغی بل شان هغه د رنگ نه پیژندو وای چې راغی کېناست وای د عربو ته وی چې زه تاسو ته یو خبر ما د ډیرو کاهنانو د ډیرو جادوګرو د ډیرو شاعرانو کلام مې اورېدلی لیکن د دې سړي دا کلام بدل دا نه شعر و شاعري ده نه جادوګري ده خو زه تاسو ته یو درخواست ته دا کوم چې دا سړی پرېږدئ دا پرېږدئ د لار مه نیسئ د مخنیوی مه کوئ که دله الله تعالی فتح ورکړه نو لکه ستاسو عزت ستاسو د قام قبیلې سړی دی په ټوله دنیا بیا راځي او نور قومونو ته پرېږدئ او که شکست ورته میلاو شو نو تاسو پرې ولې ځان ستړی کوئ نور څوک بولې شکست ورکړي ستاسو ارمان به پوره شي دا خبره د قرآن د آیت اورېدو نه پس وکړه نو هغه ابو جهل او دې کسان ورته وایي د بوډاوالي د وجې نه دماغو کې لږ فرق راغلی خبره ولا رد کړه اوس یې خپل مشر ګرځولی اوس چې د نبي اسلام په حق کې خبره وکړه دا سړی تر اخره پورې دا عتبه چې و دا تر اخره پورې داسې نازله د نبي اسلام سره د دشمني او دغه چې نو دا به کوله خو داسې نازله شان به کوله دې وجې نه بدر نه دی بدر له دې نه راتو جنگ له وای بدر ته د راتلو مقصد زمونږ چې دی دا به انشاءالله څلورمه سپاره کې بیا راشي زمونږ د راتلو مقصد هغه د ابو سفیان صاحب قافله آزادولو او هغه آزاده شو جنگ ولې کوو او ابو جهل ویل چې نه دا جنگ به اوس کېږي او تر اخره پورې دی په دې جنگ باندې مطمئن نه وی ولې جنگ کوي دې طرف ته د قریشو نوجوانان دي او د نبی رسول الله طرف ته ټول د قریشو نوجوانان دي نمرې به قریش ولې جنگ کوي تر اخره پورې د جنگ اراده نه وه خو چې کله ابو جهل دله د غیرت تانې ورکړې پیغورونه ورکړه او خلکو ته وی دا ستاسو مشر دی خدا نن د جنگ نه یریږي نو په ډیر تیش کې راغی وسته راووت د ټول اول چې مبارزې ته راوځي دی راووت دا عتبه او خپل رور شیبه هم د ځان سره ویستو او خپل زوی ولید ابن عتبه هم راویستو او په اقا ځای کې د حمزه رضی الله عنه حضرت علی تنه او عبید ابن الحارث رضی الله عنه په گزار باندې غریب لا مردار شو علن کې د فصاحت او د بلاغت نه ډیر مطمئنو و چې کله د جنگ نه پس نبی رسول الله والسلام د بدر کې یو ښا کوی واغې ته د مړی راخکل ورګزارې کوي نو د پلار چې ځای مراخ دا عتبه چې د مراخ دا پلار مې ځکه وایو چې دې طرف تر د مخلص زوی ابو حذیفه رضی الله عنه ولاړو دا ډیر عجیب پلار الته مړ شو د کافرو په صف کې او زوی د مسلمانانو په صف کې ولاړل ابو حذیفه رضی الله عنه نو چې کله د پلار روان کړه و د کوی ته راخو و داغه پسترګو کې وښ کړای و نبی رسول الله محسوس هغه ته چې ته په خپل پلار خپه شوې هغه وینه په خپل پلار نیم خپه پلار خو مې د الله د دین نه بغاوت کړو او د پیغمبر مقابله ته راوته نو چې د پیغمبر مقابله ته راوځي دا انجام پکارو دا چې کوم وشو
خو خفه په دې چې زما پلار یو ډیر زیرک او خيار انسان جړه راله پدې راله چې کده مسلمان شوی وي نو د خيارتیا نه به خلکو ډیره فائدہ غوښتي لکه څنګه چې ابوبکر صاحب دی داغه د خيارتیا نه څومره خلک فائدہ مند شو د عمر رضی الله عنه د خيارتیا نه څومره خلکو ته فائدہ ورسېده وې زما د پلار کې کلمه ویلې وي نو د خيارتیا یو وس به مونږ داغه سره څومره ښه خلقابات وي نو زه په دغه خبره باندې خپه شوم نو مقصد مې صرف او صرف دا دی چې د نبی رسول الله والسلام د پاره د قران معجزه و ولې معجزه و د هغه زمانه خلک د قران په شان په کلام راوړو نه سکړه عاجز کړ د قران په شان د کلام راوړو نه چې کوم نو خلک څه عاجز کو نو دا قران په خپل د نبی رسول الله والسلام معجزه ده نو وس آیت لراشي نو وس دی وای کته الله وتعالى ک تاسو ته دا شکی چې دا قران نبی رسول الله د ځان نه جوړ کړي د دې په شان یو صورت جوړ کړي نو هغه د سې صورت چرته جوړول شو هغه خو په سونو صفحه قصیده جوړول شوې او چې قران واوریدونو اتیاري گزارلی ويره د دې په شان کلام موږ نشو جوړول ٹھیک شو نو ځکه وت الله تعالی وای وان کنتم او دا چیلنج وت الله تعالی کم کړی اولی وت ایاتو بمثل هذا القران لا یاتون بمثله یو سره چې چاته مقابله کوي وای مړه وزد 20 غستو پوا ځای نشواله وزد لسه کا زمړه یو غزو ده اینه د سرور وته را کمیږي نو قران کې وته الله ولوي وای که تاسو وای چې دا قران نبی رسول الله د ځان نه جوړ کړي نو چې څنګه دی عربي د تاسو ما عربي خو کمال دار چې د نبی رسول الله د نبوت د ملاویدونه مخ کې چا نه شعر اوریدل نه په کتابت پویدو نه په خط پویدو نبی رسول الله تعالی په قران کې ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبتلون تا خو مخکې لیکلم نشو کولای او نه دی لوستل کولای شو که کولای دی شو اوس به خلکو ویلې چې دا در ځان نه جوړ کړي شک به کولای نو چې یو سړی نه لیکل کولای شو نه لوستل او دسی کلام پیش کی چې تمام عرب هغه ته ګوته په خله دي نو معلومه دا شو چې دا کلام د ځان نه جوړ کړي بلکې دا د احکم الحاکمین کلام او کتا سوای چې د ځان نه جوړ کړي نو د قران په مثال لاوړي نو ډیر وخت وته دا چیلنج ایاتو بمثل هذا القران د قران مثال لاوړي چې هغه نه راوړو نو بیا لږه زمانه پس وته قران لږ راکم شو وای ایاتو ب10 سور مثله زمړه له سورته راوړي چې هغه ونه شو نو وسته قران ویل چې د قران یو سورته راوړي یو سورته خو زه نور خبره وګدو منه خو دی یو صورت هم نه پیش کړ ولې ګوره دا شاعران چې کنه تاسو اکثر مرګري ماشاءالله په دې خبرو پوهیږئ دا شاعران چې نو ګوره د دې سره د شعر او شاعري لکه داغو سره لکه د الفاظ ذخیره لیکن هغه د خاص ماحول مطابق لکه ګوره څوک دنیایي شاعري نو هغه حسن او زنانه او خط او پورته نو داغه ټول الفاظ داغې نه تاویږي د ناتخوان ټول الفاظ د مدینې نه تاویږي داسې ده که نه ده نو داسې د عربو سره د فصاحت او د بلاغت الفاظ لیکن هغه په خاص ذخیره کې اس نه بتاوېدو د توري نه بتاوېدو د نیزې نه بتاوېدو نو لهذا د هغو سره په خاصو الفاظو کې ذخیره وه او قرآن مجید په هر فن کې خپل فصاحت او بلاغت ښکاره کړی قرآن په هر فن کې فصاحت او بلاغت ښکاره کړي بل د هر شاعر په هر قصیده کې ټوله قصیده فصیح او بلیغ نه په ټوله قصیده کې 2-3 کرښې پکې خیره وځي او د قرآن هر کرښه چې د فصاحت او د بلاغت نه ډکه ده او بل دا ده چې د شاعرانو او دغه زمانه د شاعرانو فصاحت او بلاغت دا په خیالات او تصوراتو کې نو د شعر او شاعري خو ټول خیالات دي کنه او قرآن هیڅ خیالات نه ذکر کوي ټول تصدیقات پیش کړي دا چل وشو خار ته داخل شو منځ کوا داسې چل کوا قیامت کې بدا چلی نو په دې کې یو خیالي خبر هم نشته ټول څه دي حقایق او د شعراو چې څومره فصاحت او بلاغت هغه ټول په تصورات او په خیالاتو کې او د پسې کې پیش کړی قرآن نو دیو جن و چا کوشش هم نه کړي او مانه تا بل ورځ ویلی مو
هغه یو دروغجن پیغمبر سره کوشش کړو لیکن خپل خلکو به خندلی مړ وې دم لا آیات دی راته چې کم جوړ کړل نو لہذا ځکه الله تعالی فرمایي وان کنتم فی ریب او کچری تاسو په شک کې مما دا کتاب نه نزلنا علی عبدنا چې نازل کړي موږ په خپل بنده باندې فاتوا بسوره من مثله نراوړ یو سورۃ د قرآن په شان ودعوا شهداءکم من دون الله راو غواړي خپل مددګاران د الله تعالی نه ما سوا ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتونی فإن لم تفعلوا کچری تاسو دا کار نشئ کولای ولن تفعلوا او هرگز به ونه کړی شي را روانه زمانه کې هم فتقوا النار ويرګي دا غورنا التي هغور وقودها الناس والحجاره چې خشاک دغه خلق دیو کانی دي او عدت للکافرین او تیار کړی شوی دی د کافرانو لپاره نو د کافرانو لپاره خو جهنم تیار دی وبشر الذين امنوا او د مؤمنانو لپاره جنت دی نو زیره ورکه هغه کسانو ته چې ایمان راوړل او عملونه کړی نه د څه زیره ورکه ان لهم جنات چې بشکه د دوی لپاره به جنت تجری من تحت الانهار چې بهیږي بلاندې داغې نه نهرونه کلما رزقوا منها هر کله چې دیو ته روزي ورکړی شي دغه جنت نه من ثمرتين سمیوا رزقا د پاره د خوراک نو قالو دی بوي هذا الذي رزقنا من قبل دا هغه دی چې موږ ترا کړی شوی او د دینه مخکې په جنت کې چې جنتیانو له کلم میوه ورکړی شي نو چې دا میوه وسکی الکه وي موږ ته خو د دینه مخکې د سره ملاو شوی وای دا به دنیا یادې پر دنیا کې چې څومره میوې دي نو دا د جنت د میوو نمونه ده نو دی به تعجب نه وای چې الکه داسې میوه خو دینه مخکې موږ ته ملاو شوی خو د دې ځای انار او دغه ځای انار کې به فرق نو هغه خوان او هغه تلذذ به بدلی نو دی به یاره دا خو موږ له دینه مخکې مرکړی شوی نو دنیا حالان کې قرآن د دې تصدیق وای او بالکل و اتو به متشابهه او دوی له ورکړی شوی متشابهه دا میوه به د یو بل پشانی لکه د دنیایي هغه میوه به یو بل پشانی خو په رنګ کې نور په ذائقه کې نه او یا یې دې مطلب داره چې په جنت کې چې په اول ځل باندې انار سړی ته میلاو شي نو چې هغه وخوري دغه به یو شان خوانی او چې سموده پس یا څه وخت پس یا څه لحظه پس د دوباره انار تزلو شي نو دې بیا انار وخوري نو دغه مخکینینه به ذائقه بل شان بدلی نو دې وای هاذا الذي رزقنا من قبل دا خو دینه مخکې مونږ لرا کړی شو په جنت کې لیکن دا ذائقه دا غینه بدل حالان کې الله وی بالکل دا به یو بل پشان به لیکن په خوانو په ذائقه کې به بدلی لہذا ردی جنتیانو د پاره نور سدي ولهم فيها ازواج او د دې لپاره په دې جنت کې بیبيانی دي مطهره پاکي کړي شوی د هر قسم عیوبونه وهم فيها خالدون او دوی په دې کې همیشه د پاره اوسېږي او پیغمبري باندې د دې ټول نه غټ اعتراض داو ایس وته ونشو د قران مثل یو سورته هم نشي پیش کوله نو سرونه به ډېر عمر ټیټ نیولیو چې یاره مونږ د قرآن مثل پیش نه کو نو بیا وی نه مړه بسې ټیک د مونږ د قرآن مثل نشو پیش کولی خو د دې مطلب دا نه دی چې دا قرآن د الله کتاب دی ولې وای دا د الله کتاب نه دی وای ولې وای مړه وای په دې کې کله د مچ ذکري لا يخلق ذبابا او کله به د جولا ذکري نو بعضو په کې دومره بی ادب الفاظ اما یستحی رب محمد د محمد صلی الله علیه وسلم رب له حیا نه ورځي چې دا پر قرآن کې دا معمولی شیزونه ذکر کوي نو الله ولا جواب ورکو چې ګوره دا د دنیا قانون دی د غټ سیز په مثال کې به غټ سیز پیش کې او د ورکوټ او د حقیر سیز د پاره به ورکوټه مثال پیش کې نو د جولا مثال الله تعالی د بت پرستو د عبادت گزاري د پاره وای د بوتانو نه امید ساتل د سیدی لکه سړی چې دیوال نه رالويږي او د جولا جال تلا سور واچي نو جولا جال ته سړی نه خېل نو چې د جولا جال چې نو دا تانه شټینګول نو د بوت عبادت د قیامت پر ورسره د عذاب نه بچ نو د بوت د عبادت گزاري لپاره چې د جولا مثال نه ورکړي نو بل برسه مثال ورکړي یا چې نو دیو یو مچ هم نشي جوړولې لا يخلق ذبابا وای دا ټول بوتان دی راځي مشي یو مچ تی جوړ کی مړه وای مچ دی نه جوړي و اي يسلبهم الذباب شيئا مړه دا مچ وای کله کله په خوراک کین استاد نو خوراک وتختی نو د دې د خلینو د خپل نونې بیرته راو باسي لکه تاسو مثلا خوراک کوي او مچ پکینی او پاسي راویني سوي د خلک دې سوي وړو دارک نو دا ټول خدایان دراجه مشي مچ دي جوړ چې مچ نشي جوړولې چې خوراک د نوې سي دار وړي نو چې دغه قسمه مثالونه ذکر شو دی ویل دا څنګه قران دی کې کله د ورکوټ سيزونو بیان دي نو الله فرمایل ان الله لا يستحي الله بالکل نه پریدي حیا نه کوي ولی الله د حق بیانولو نه حیا نه کوي اي يضرب مثلا ما بعودتن چې بیان کی مثال هغه ک ماشه ده فما فوقها یا په معمولی توپ کې د ماشینم زیات ده
که ماشه د ماشي نم کم سیز دی نو الله تعالی دا مثال به خامخا بیانوي. اوس دا مثال الله د سره لپاره بیانوي ځکه چې که اهل ایمان واوري نو هغه به دا کلام زموږ د رب د طرف نه دی، او چې فاسقان واوري نو هغه مړه ما زاره دا څنګه کلام دی، دا څنګه الله دې په ولي ذکر کړی دی. نو الله تعالی د قرآن په ذریعه ډیرو ته هدایت کوي او ډیر په گمراه کوي. ان الله لا یستحی، بشک الله تعالی نه پریدي. نو موږ به د حیا معنی نه کوو، موږ به پرې خودو معنی دا د لازمی معنی ده. بشک الله تعالی نه پریدي ایضرب مثلا دا چې بیان کی مثال ما بعودتن هغه کما شی فما فوقها یا په معمولی توپ کې د ماشي نم زیاتی. نو فاما الذين امنوا بار علی کسان چې ایمان راوړل نو فیعلمون انه الحق من ربهم، نو هغه پوهیږي چې دا مثالونه دا تمثيلات حق دي د رب د طرف نه. واما الذين كفروا بار علی کسان چې کفر کړي نو فیقولون هغه وی ماذا اراد الله بهذا مثلا، صحیح اراده لري الله تعالی په دې سره مثلا مثال بیانولونه. یضل به کثیرا، گمراه الله تعالی د دې امثال په ذریعہ باندې ډیر خلق، ويهدي به کثیرا، او هدایت کوي د دې په ذریعہ ډیر ته، یا د قرآن په ذریعہ ډیر ته هدایت کوي، د قرآن په ذریعہ ډیر گمراه کوي. ها خو گمراه کوي څوک؟ وما يذل به، والله تعالی نه گمراه کوي د دې په ذریعہ الا الفاسقین، مگر فاسقان. دا فاسقان څوک دي؟ نمبر 1 چې د الله عهد ماتي. نو عهد نه مراد هغه عهد دی چې کوم زمونږ د روحونو سره الله تعالی کړو په ازل کې. ویل الستو بربکم، آیا تاسو رب نه؟ زمونږ ټول روحونو دا اقرار کړو بلا. نو دغه عهد چې په دنیا کې څوک ماتي، نو څوک ماتي؟ کافران توحید ماتي کنه. او يقطعون ما امر الله به ان يوصل، او الله تعالی چې د کمی رشتې د پیوست کولو حکم کړی دی وی پرې کوي. نو هغه رشته څه ده؟ هغه رشته په انبیاو باندې ایمان راوړل دي. د انبیاو په مابین کې فرق نه کول دی، د انبیاو په مابین کې څه کوي فرق. نو ينقضون عهد الله نه مراد توحید ماتول، ويقطعون ما امر الله به ان يوصل نه مراد د انبیاو په مابین کې تفریق راوستل، د رسالت نه انکار. او ويفسدون في الارض دا ترک شریعت، یعنی چې شریعت څوک پریدي. نو الذين ينقضون، او دا فاسقان هغه خلق دي چې ماته معاهده د الله تعالی من بعد میثاقی، پس داغه د مضبوط والین نو عهد الستو طرف ته اشاره د توحید ماته. ويقطعون ما امر الله، پریکي هغه رشتي امر الله به چې حکم کړ الله تعالی داغه سره ایوس لچ دا چې پیوس وساتل شي، یعنی د انبیاء په مابین کې عدم تفریق. ويفسدون في الارض، نو ام په انکار د توحید نه کوي، ام انکار د رسالت نه کوي، او په ترک شریعت سره څه کوي؟ فساد هم کوي. ويفسدون في الارض اولئک هم الخاسرون، دا خلق هم دوی نقصان چتون کې دي. وس الله تعالی خپل انعامات ذکر کوي چې الګه کیف تکفرون، تاسو ولې کفر کوئ؟ څنګه کفر کوئ؟ حالان کې چې تن نوې نو ما وجود کې راوستي وکنتم امواتن. ګوره څه زمانه مونږ باندې د راغلی و چې مونږ ټول مړه سمانه معدوم نو کنه، الګه تم نوې زم نو مدام نو اغم نو زمونږ پلارانو نیکونم نو. نو الله وای نوې د نشنه می وجود تکړه، او د وجود نه بیا هم نشته کم مړه بم کم